یونس خان کچری د پاکستان کرکټ ټیم هډ کوچ شو یا د سلیکشن کمیټې مستر شو نو یونس خان په ټیم کې څه تبدیلیاں راولي. پرون د یونس خان نه یو صحافي پوښتنه وکړه کچری ته د پاکستان کرکټ بورډ تعالی اختیارات درکړل نو ته به پاکستان ټیم کې څه تبدیلی راولي کنه دستا بس پروګرام وي یعنی دستا په کم دغه باندې په کم پلان باندې به ته دغه پاکستان ټیم چلے نو دې حواله سره ګوره یونس خان یو ډېر ښکلی جواب ورکړی دی او د یونس خان چې کوم دی یو داسې کې لړی دی چې پښتون دی او هغه په خپل رول کې د بل چا مداخلت نه مني لکه یو سړی دی هغه یو کار ملو شوی دی نو کار د هغه دی هغه پکې د بل چا مخالفت نه مني. نو یونس خان ویلي چې زه پاکستان کرکټ ټیم ته تیار یم یعنی پاکستان کرکټ ټیم سره زه کار کولو ته تیار یم خو کچرې ماله مکمل اختیارات راکړلی شي او زما په کار کې کار ونه لرلی شي نو زه د پاکستان کرکٹ बोर्ड सरा कार कूलो तो तैयार है माँ. यूनुस खान वेली थी कौमी क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान यूनुस खान ने कहा कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इन्हें मुकम्मल इख्तियारात दे और फैसलों में गैर ज़रूरी मुदाखलत ना हो तो वो बेहतरीन नताइज दे सकते हैं. यानी पाकिस्तान क्रिकेट टीम साला यो बेटर रिजल्ट जदर कमा यो बेहतरीन रिजल्ट पर जदर कम यूनुस खान वही कि चरिता माला द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इख्तियारात राकरल और ब्या ताज़ा को लाव प्रेख मच रस्ता मर्जिदा दस्ता फैसली दी तखपल फैसले पखपलों का نو بیا به ته وګورې چې زه د پاکستان ټیم کوم ځای نه کوم ځای راولم بیا د پاکستان ټیم کوم ځای نه کوم ځای تللی شي. یونس خان مزید ویلی تھی کہ اس عزم کا اظہار کیا ہے کہ مناسب اختیارات اور اعتماد ملنے کی صورت میں وہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے اپنی بھرپور صلاحیتیں بروئے کار لائیں گے. یونس خان ویلی چې پاکستان کرکٹ بورڈ سره کار کولو ته تیار یم او که چېرې پاکستان کرکٹ بورډ ته د طرف نه ماله مناسب اختیارات راکړلی شي او ماله اعتماد راکړلی شي او د اعتماد په صورت کې به زه پاکستان کرکٹ ټیم چې کوم دی هغه ډېر مخکې بوځم. دې نه علاوه یونس خان دا هم ویلي دي چې کله ماله اختیارات راکړلی شي او مالي پیکیج چې کوم وي نو زه د مالي پیکیج یعنې زه د تنخوا پروا نه کوم تنخوا چې زما هر څومره وي زما اختیارات پکار دي او زه غواړم چې زه پاکستان کرکټ ټیم دپاره څه وکړم او زه غواړم چې زه خپل ایکسپیرینس پاکستان کرکټ ټیم سره شریک کړم پاکستان کرکټ بورډ سره خپل سروسز نور هم دغه کړم او زه د پیسو وږی نه یم. یعنی یونس خان وایي چې زه د پیسو مطلب د پیسو ایشوز نشته چې زه به پاکستان کرکټ بورډ سره جګړه کوم چې ماله به دومره تنخوا راکړي او زما به دا وي نه چې زه پاکستان کرکټ بورډ دپاره فری کار کولو ته هم تیار یم. یونس خان ویلي دي چې دی دپاره مالي پیکیج چې کوم دی زیاده اهم دی د ټیم کارکردګي د کوچز دپاره زیاته اهم نه ده خو ما دپاره به مالي پیکیج چې کوم دی زیاده اهم نه وي ما دپاره به د پاکستان کرکټ ټیم کارکردګي اهم وي او چې کله یو کوچ کارکردګي پرفارمنس مخکې کیږي خپل مالی چې کوم تنخوا د هغه شاله کړي او پرفارمنس مخکې کړي نو هغه کوچ بیا هغه لوبډلې ته ښه ترقي ورکولی شي. نو ستاسو په خیال باندې که چېرې یونس خان ته اختیارات ورکړلی شو نو آیا یونس خان به د پاکستان کرکټ ټیم صحیح طریقې له بوځي ریزلټس په پازیټیو راشي ریزلټ په مثبت راشي د یونس خان په کپتانۍ کې یا د سوري کپتانۍ نه په کوچنګ کې یا سلیکشن کمیټۍ که چېرې مشر شو نو یونس خان به څنګه ټیم تیاروي. ستاسو د یونس خان حوالې سره دا کمنټ ضرور وکړئ او لازمي وکړئ.